بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نو منګه په تیر سبق کې دا ویلو وقد يقدم المسند اليه المصور بكل على المسند المقرون بحرف النفي لانه دال على العموم منګه په دې کتاب په دې ځای باندې چې منګه پویګو نو دې لپاره شپږ خبرې پیژندل ضروری دي پایګه اولنې خبره موږ کړې و دا سلب عموم او د عموم سلب پیژندل او د په منځ کې فرق دا موږ ویلو موږ وی چې سلب عموم نفي شمول دا ټول یو شی دی د مجموعه افراد نه نفي کول دی د نفي شمول وي او د هر فرد نه نفي کول دا شمول نفي او عموم سلب دی موږ د قضیه تعریف کړو چې هغه د درو رشته او احتمال وي د قضیه د قسمونه حملیه شرطیه حملیه د مفردین روغي شرطیه د دوه قضیو روغي مې موږ د قضیه حملیه اولنی جزء موجود به ته محمول وي مې موږ د قضیه سو تقسیمونه دي یو په اعتبار د اثبات او د نفي سره په دوه قسمه د موجبه او سالبه موجبه چې موجوده محمول د موجوده لپاره ثابت شوی او سالبه چې محمول د موجوده منفي شوی بیا موږ ویلو چې په اعتبار د موضوع سره قضیه په څلور قسمه قضیه عملیه شخصیه طبيعيه مهمله مصوره قضیه هر وجه د هغه بګیداره چې کدا موضوع مقالینه یا به جزئی یا به کلی کې جزئی او جدي د قضیه مخصص وي او که کلی وا نیابت من حيث الافراد مراد وي یا به حقیقت مراد وي که حقیقت او هيئت مرادو نه د قضیه طبيعيه ویل کېږي او که افراد مراد نو بیا وضو حل خالینه وي یا بګي مقدار د افراد کلن بعضن ذکر شوی یا بنې کشف ذکر شوی بګي ندی ته ویل کېږي قضیه محصوره او کنو بګي بیان شوی نو ورته ویل قضیه مهمله ورته مو یو قضیه مصوره ورته مو بیا موږ وی د دوه خبرې شوې درېمه خبره بګي دا وا چې دا قضیه محصوره مصوره دي څه کوي چې بدی کې سور بیان شوی سور بلد نه ده چې دای په ذریعہ سره دیو علاقه دیو کلی دیو خار حفاظت کیږي نو بدی باندې هم دا کل یا باس وګ ذکر شوی ندی ته موجبه مصوره او معصره ورته ځکوي بیا څلور قسمونه دي موجبه کلیه جزئیه او سالبه کلیه او سالبه جزئیه موجبه کلیه دي ته وایي چې دا محمول د موضوع د ټولو افراد لپاره ثابت وي لګته ان الانسان لفی خسر پرېږي دا الف لام استغراقی سره دا راغی او یا کل نفس وکل سر کل نفس ذائقه الموت او موجبه جزئیه دي ته وایي چې دا محمول د موضوع د بعض افراد لپاره ثابت وي لکه ان بعض الظن اسم بعض الحيوان بانسان بعض الحيوان انسان او سالبه کلیه چې دا محمول د موضوع د هر فرد نه جننده منفي شوی لکه كل انسان ليس بحجر كل انسان ليس بحجر او یا لا شيء من الانسان هغه چې پکې ده فلا واحد او فلا شيء او پنګره تحت النفي سره دا راځي او سالبه جزئیه چې دا محمول د موضوع د بعض افراد نه جننده منفي شوی لکه بعض الحيوان ليس بانسان دا درې خبره شوې وسه سلورمه خبره راځه چې قضیه د دې یو بل تقسیم دی قضیه په دوه قسمه ده یو ته قضیه معدوله او یو ته قضیه غیر معدوله دا سبق تاسو په خطبه کې چنده ویل قضیه معدوله او قضیه غیر معدوله دی غیر معدوله ته محصله هم وي قضیه معدوله دي ته وي چې بده کې حرف سلب جز ګرځیدلې په دوه جزونو کې دی جز بده کې حرف سلب د موضوع یا د محمول یا د موضوع د محمول باندې جز ګرځیدلې او محصله او غیر معدوله دي ته وي چې بده کې حرف سلب دا جز نه ګرځیدلې حرف سلب چې کنه دا نفي ته وي لکه لا دا حرف سلب دی نو معدوله څه ته وي چې بده کې دا حرف سلب جز وګرځي دا محمول لپاره یا سره لپاره د موضوع لپاره او په غیر معدوله چې بده کې دا نه موضوع لپاره او نه د محمول لپاره جز ګرځیدلې پوه شو به معنی قضیه په څو قسمه نه پدوا یو معدوله او غیر معدوله معدوله څه ته وایي چې حرف سلب یعنی حرف نفي پکې د موضوع یا د محمول جز پکې نوي
ګرځیدل وي او بغیر معدوله کې معدوله معنی اړول شوی معدوله معنی څه نه اړول شوی بیا دا پنځمه خبره ده چې دا قضیه معدوله نه دا په اول په طریق قسمه ده نمبر 1 معدوله الموضوع نمبر 2 معدوله المحمول نمبر 3 معدوله الطرفين معدوله الموضوع چې حرف نفي پکې جز ګرځیدل وي دا موضوع لپاره لګته الله حي جماد لا حي جماد نه الله حي جماد مدل کې لا حي یعنی نه ژوند حي معنی نه ژوند لا حي نه ژوند نو دل کې دا موضوع ده حي دا ګوره تفصیل القضيه حملی له ولې جز موضوع ته معمول وي کنه نو دي دا الله حي جماد دل کې ده لا حي دا جماد ده پوه شو مې معنی وس دیتا دل کې څه چل شوی دی په دې انسان خپو واقعي په قضيه معدوله کې دل کې خوخکاری دا چې دا سالبه ده خدا سالبه نه ده بلکې دا سره موجبه ده موجبه معدوله الموضوع دي ته وایي دلته کې د دې لاحې لپاره جماد ثابت شوی دی د لاحې لپاره څه ثابت شوی دی جماد لکه پوه شوئ او چې په کومه کې ثبوت شوی نو هغه ته موجبه وایي پوه شو مې معنی په دې خبره باندې ګور ځان خپو کې په دې باندې نه پوهیدم مې چیرې موجبه نو موجبه خو دې ته چې پای کې حرف نفي نه راغلی او معدوله دې ته چې په دې کې حرف نفي راغلی او معدوله الموضوع معدوله المحمول دا وایي موجبه هم راتلی شي او سالبه هم راتلی شي دا موجبه څنګه ده نو چې ذهن بیکار نه کوم بیا الحمدلله په خطبه کې بیا دې کې لیکلو خواځه نو دا خبره تاسو په خطبه کې کړې مې دا خبره یاد وساتئ چې معدوله چې معدوله نو پدې کې اخکار خو حرف نفي خدا حرف نفي د یو څه جز ګرځیدلی یا د موضوع جز ګرځیدلی یا د محمول جز ګرځیدلی الهغه پوه شئ نو پدې کې دا اثبات کیږي لکه دلته ګوره الله حي جماد دلته کې دا جماد ثابت شوی دی د چا لپاره د لا حي لپاره د لا حي لپاره الهغه پوه شئ نه د دې معدولي څو قسمونه دي درې قسمونه دي الاول یو معدوله الموضوع معدوله المحمول معدوله المحمول دلیل لپاره مثال کده الجماد لا عالم جماد دا عالم دی دلته ګوره دا حرف نفي دا محمول جز ګرځیدل دی دا معمول جز ګرځیدل دی نه دي ته معدوله المحمول وای څور دوی معدوله المحمول معدوله المحمول او کله کله پکې دا معدوله الطرفين وي یعنی د موضوع هم جز ګرځیدلی او د محمول هم لګیدي سي الله حي لا جماد الله حي لا جماد نو ګوره دلته کې دا لا دا محمول سره موضوع سره ملګیدا دا محمول سره ملګیدا نو معدوله الموضوع معدوله المحمول او معدوله الطرفين بیا دې هر دوه قسم دي یعنی دا معدوله الموضوع معدوله المحمول موجبه هم راځي او سالبه هم راځي نو ټوټل څو قسمونه شول شپږو دسه معدوله الموضوع موجبه معدوله الموضوع دا سالبه او معدوله المحمول موجبه او معدوله المحمول سالبه او معدوله الطرفين موجبه او معدوله الطرفين سالبه نو ټوټل څو قسمونه شول شپږ قسمونه شول دلته کې تمنګ صرف د یو سره کار دی چیرې قضیه معدوله المحمول او موجبه معدوله المحمول دغه خبره وکړو نور دلته کې ځګوند پکاري نور تاسو ولته کې تفصیل کړل نو پنځه خبرې موږ ذکر کړلې اولنې کې موږ نفي سلب او سلب عموم په دویم کې د قضیه قسمونه او د قضیه هغه اقسام او دویم دریم کې موږ د قضیه محصوري هغه موجبه کلیه او داغه تقسیم او سلورمه کې موږ د قضیه معدوله غیر معدوله او په پنځمه خبره کې موږ څه ذکر کړلو دا معدوله اقسام معدوله الطرفين معدوله الموضوع معدوله المحمول شپږمه خبره ده چې یو د تاکید او یو د تاسیس یو د تاکید او یو د سو تاسیس تاکید ویل کېږي مضبوط والی تا تاکید څه ویل کېږي مضبوط والی تا او تاسیس چې کنه نوې بنیاد لکه خلک وایي د پاکستان یو می تاسیس څه شری یعنی نوې جوړه نوې جوړېدل نو تاکید ویل کېږي تاکید اعاده د معنا ده اعاده د معنا سابقه اعاده د معنا سابقه او تاسیس ویل کېږي افاده د معنا یعنی دا تاکید نه دا د مخکینی معنی کې تاکید پیدا کوي لکه زمې جاءنی زیدون زیدون
نو دا دویم ځای د اول لپاره تاکید دی کنه دویم ځای د اول لپاره څه دی تاکید دی او زما جاءني زيدون نو دلګي په جاءني زيدون کې چې تاکید وکړو نو دا پکې تاسیس شو پوه شو به باندې نو دا تاسیس اولاده د تاکید نه تاسیس اولاده رسنه د تاکید نه تاسیس اولاده رسنه زکه په تاسیس سره نوې معنی پیدا کیږي تشدد د جماعت د وړه ریزه تاکید تاسیس دي ته وایي چې دا د نوې معنی فائدہ ورکوي او تاکید څه ته وایي چې په دې کې هغه یو معنی نه مخکې نه موجود دی خدا داغه اعاده کوي اعاده دوباره ندی وای نو چې تاسیس اولاد د سنه دا خبره یاد شولا ها تاسیس اولاد د سنه ته په کتاب کې څه ګوري پیر صاحب کتاب لمون شروع کړل دی تاسیس اولاد د سنه تاسیس ولی اولاد د تاکید نه ځکه په تاسیس سره نوې معنی پیدا کیږي او په تاکید سره دا غزړې معنی اعاده کیږي د زړې معنی څه کیږي نو تاسیس دا افاده د معنی جدید ورکړي او تاکید نه نه دا اعاده د معنی سابقه ورکړي په دې پوه شو تاسو اوس ما ته وګورئ کل انسان لم يقوم او دیم مثال دی لم يقوم انسان وس دلته دا وګورئ کل انسان لم يقوم کل انسان لم يقوم دا فائدہ ورکي دا سلب عموم یعنی وی هر فرد انسان نا ولاړ نه دی یعنی هر فرد انسان نه ولاړ نه دی پوه شو به معنی هر فرد انسان نه ولاړو دا څه پیدا ورکړه د سلب عموم پیدا ورکړه د څه پیدا ورکړه او دې چې کنه لم يقم انسان معنی دا انسان ولاړ نه دی ولاړ انسان نه دی ولاړ انسان دی فائدہ ورکړه د عمومي سلب کله پوه شو به معنی دی فائدہ ورکړه سو وس تاسو مخکې دا خبره وکړه تاسو مخکې دا خبره موږ وکړه چې لم يقم انسان دا چې کنه پدې کې دا انسان دا نکره ده دا سره او نکره چې تحت النفي واقع شي نو پدې کې عموم پیدا کیږي کنه نکره چې تحت النفي واقع شي نو څه پیدا کیږي عموم به پیدا کیږي نکره چې تحت النفي واقع شي نو څه پیدا کیږي عموم به دا خبره کړی ده کنه ها وس د شو ما انسان لم يقم د دې معنی به انسان ولاړ نه دی یو انسان لس انسان دي شلی دا به موجبه مهمله بشي وکذو ما چې کل انسان لم يقم د دې معنی به چې هر فرد انسان ولاړو نه دی هر فرد انسان ولاړ ما د فکر ده کنه فکر او کلم يقم انسان معنی زو کما لزم چې نه دی ولاړ انسان وکذر دې سره دا کل ولګما نو لم يقم كل انسان چې مخکې کوم معنی ده کنه عقبهم وسبهم اقمانه وسبهم اقمانه ځکه مخکې موږ دا خبره وکړه چې نکره تاسو نه په واقع شین دا هم د عموم پیدا ور کوي او کبري معنی دا کلو داخل چې هم د عموم پیدا ور کوي خو شو به معنی هم د عموم پیدا ور کوي نو دلته یو ګوره مخکې د عموم پیدا وا او اوس هم د عموم پیدا وا نو دا تاکید شو کنه دا څه شو خو کدا زه ما انسان لم يقم نو دا د سلب عموم پیدا نه ور کوي پوه شئ د دې معنی انسان ولاړ دی خو کته پرې کې دا کلو مخکې کما او د څه وایم چې کلو انسان لم يقم دا هر فرد انسان چې دا ولاړو نه دی نو پدې کې ګوره یو نوې معنی پیدا شوله د دې کل پر اتلو سره څه شوله او پدې سره نوې معنی پیدا نه شوله بلکې څه هغه ځړه معنی چې نو پای کې څه پیدا شو تاکید پیدا شو نو دی و جنوي کنه اوس کتاب ته ګوره د کتاب دا مسله وسره وای کله هغه مسند الیه چې هغه مصور وي په کل سره یعنی داغه هغه کلو بغیر راغلی وي نو دغه مسند الیه مقدم کول واجب دي د دې مسند الیه مقدم کول څه دي وای د دې مسند الیه کته مقدم کول څه واجب دي کله ته مقدم نه کې نو تاکید په پکې راشي او که مقدم نکړو نو څه به پکې راشي تاسیس به پکې راشي او تاسیس اولاد د تاکید نه نو باندې پوه شوي اوس دا مثال نه دی د دوه پړیا خو ذکر کړی دی نو دی ونه بری کې را پټ پیچ راغلی دی او ټول خبره دقه ده چې دا کل انسان لم يقم بدې کې تاسیس ته نوې معنی به پیدا کیږي نوې معنی به څنګه پیدا کیږي چې اول به دا کل لري کې درې معنی به کې ندی معنی د انسان ولاړ نه دی
یو انسان ولاړ نه دی که ټول انسانان نه دي ولاړ خو که دا کلو ته ووې نو په دې کې اوس دا هر فرد انسان دی دا ولاړ نه دی او که ته داسې ووې لم یقم انسانون ووې نو هم دغه شان یو شان معنی ده که لم یقم سره ته دا کلو ولګې نو هم دغه یو شان دی معنی ده نو په دې کې تاسیس تاکید راځي او تاکید اولاد د تاسیس نه تاکید تاسیس اولاد د سنا دا ځکه چې په تاسیس سره نوی معنی پیدا کیږي او په تاکید سره هغه زړه معنی چې نن په دې کې څه کیږي دا اعاده کیږي په دې خبره باندې څه پوښوي اوس دا خبرې نه دي د اړولې دي په دې قضیو کې چې دا پلان کې قضیه ده او دا قضیه معدوله الموجوده او دا په قوت د سالبي جزئیه کې ده دغه خبره اوس کو ګوره وته وقیل ویل شوی دي دا چا ویلي دي د دې قائل نوم دی علامه ابن مالک رحمت الله علیه علامه ابن مالک رحمت الله علیه دا ویل دي چا ویل دي علامه ابن مالک سی ویل دي وای وقد يقدم کله کله مخکې کولېږي سمخکې کولېږي المستند الیه سمخکې کولېږي او ساده مستند نه المصور بكل چې دا غي سور ذکر کړی شوی په کل سره یعنی هغه مستند الیه چې پای کې کلو راغلی سبق راغلی نو دا مخکې کولېږي په سبانه على المسند المقرون بحرف نفي بداس مسند باندې چې دا غي سره حرف نفي راغلی لم يقم کې مسند ده کنه لم يقم مسند ده کنه لم يقم مسند ده کنه لم يقم مسند ده نوې پدې کې دا هر هغه مسند چې مصور وي په کل سره او دا مخ کول واجب دي په هغه مسند باندې چې حرف نفي وسره راغلی حرف نفي وسره راغلی پوه شئ لانه دا ولې دا مقدم کول وي وردي لانه زګه چې دا تقدیم دال على العموم دا دلالت کوي په څه باندې په عموم باندې اي على نفي الحكم عن كل فرد چې دا نفي کوي د هر فرد نه او چې نفي کوي د هر فرد نه دې څه ویل کېږي عمومي نفي ورته وای کنه عمومي نفي شمولي نفي عمومي سلب شمولي سلب دا ټول ورته وای پوه شئ لکه پوه شئ نه كل انسان لم يقم لك كل انسان لم يقم فانه يفيد دا فائدہ کوي د نفي د قيام عن كل واحد من افراد الانسان دا هر واحد د افرادو د انسان نه بخلاف ما لو اخر کچرته دا مؤخر کړل شي او د ویل شي لم يقم انسان سو ویل شي دا لم يقم كل انسان دا به سالبه جزئیه بشي لم يقم كل انسان دا بس شي سالبه جزئیه یعنی ولا صدری به بیا سمانه شي ندی ودرېدلې ټول انسانان ندی ودرېدلې ټول انسانان ندی دې معنی سم لم يقم ندی ودرېدلې كل انسان ټول انسانان یعنی ټول ندی ودرېدلې باز به ودرېدلې او باز به نو چې دا باز لپاره معمول ثابت شي او باز لپاره نه پیشي نه دا سوې سالبه جزئیه وای کنه و چې تا مکه سالبه جزئیه نه پیژندل نو به دې پته پوي دي هغه پوه شو به معنی وس چې پم ته نه پوه کنه په پورني سبق باندې نو ځان لترنګ مور کو به دې پويږي ته اسی بداسي لم يقم كل انسان معنی سره ندی ودرېدلې ټول انسانان او د مخکې دي كل انسان لم يقم سمانه هر فرد انسان ولاړ نه دی په دې دوه معنو کې فرق تاسو ښکاري هر فرد انسان ولاړ نه دی سالبه کلیه را سره او زمه پر لم يقم كل انسان ندی ودرېدلې ټول انسانان یعنی بعض ودرېدلې او بعضی نو دا څه شولا سالبه جزئیه شولا اوس په دې کې والا څه شروع شي فانه يفيد واذا لم يقم كل انسان نه ځان پوغوي لم يقم كل انسان فانه يفيد نفي الحكمين دا فائده نفي د حکم ورکي عن جمله الافراد د ټول افراد نه ټول انسانان نه دی ولاړو لا عن كل فرد هر انسان نه دی ولاړ هغه پوښتنه د هر فرد نه بګینه فینه کوي نو فتقدیم يفيد عموم السلب نو دا مستند الیه مصور بالکل دا مقدم کول فائدہ ور کوي د عموم سلب یعنی دا نفي کوي د حکم د هر فرد نه د شمول نفي یو شله والتاخير لا يفيد او کله چې دا مستند الیه مؤخر شي او لم يقم كل انسان نو لا يفيد الا سلب العموم دا فائدہ نه ور کوي مگر د سلب عموم سي الګ الاول مرتوی الاول نه مقدمه است کوي سلب عموم څه ته وایي
چې د جمله افراد نه نفي کړي او د هر فرد نفي نه شي ونفي شمول وذلك او دا كون التقديم مفيدا للعموم چې دا تقدیم فائدہ ورکوي د عموم نه د تاخير یعنی دا مستند الیه مقدم کېدو دا د تعمیم فائدہ ورکوي د مستند الیه مؤخر کول د تعمیم فائدہ نه ورکوي ولی لالا يلزم ترجيح التاكيد على التاسيس د پاره لري چې لازم نشي ترجیح د تاکید په تاسیس باندې پوه شئ چې تاکید راجح نشي په څه باندې وای تاکید څه ته وای هو ان يكون كل لفظ كل لتقدير المعنى الحاصل قبله چې دا لفظ د کلونه نه دا به د هغه معنی لپاره تقریر شي کوم چې د مخکې نه ثابته ده لکه ما ته وی لم يقم انسانون کې لم يقم انسان معنی یو شان دی لم يقم انسان نه دی ودرېدل ټول انسان نه دی ودرېدل ټول انسان ځکه لکه دا انسان نکره ده او نکره چې تحت النفي واقع شي د عموم د پر راځي د سره پر راځي نو دا اوس هم د عموم د پر راځي او کته په کل داخل شي نو بیا هم د سره پر راځي د عموم د پر راځي نو دا څه شو تاکید شو که تاسیس شو تاکید شو او کته انسان لم يقم انسان او ټول افراد انسان نه دی ولاړ او که کل انسان دی وي نو بیا به سمانه کې هر فرد انسان ولاړو الهغه پوهیږي کنه هو ان يكون لفظ كله لتقرير المعنى الحاصل قبله چې لفظ د کلو د پاره د مضبوطولو د هغه معنی لکم چې حاصل شي د مکه له تاسیس په تاسیس باندې هو ان يكون او دایل چې ویلا لافاده معنى جديد د پاره د فائدې ورکول د معنی جديد مع ان التاسيس راجح سره د چې تاسیس سره راجح دی ولی لان الافاده خير من الاعاده ځکه فائدہ ورکول دی او خبره دا غوړه دی د اعاده د معنی نه چې او خبره ته نوې زده دا غوړه د هغه نه چې کومه دوباره زده لکه پوهیږئ به وس دا خبره چې دا تاکید ولی اولاد په تاسیس باندې تاکید دا دغه دا تاسیس ولی اولاد په تاکید باندې د دې بوځه کوي صحیح شو لا دې ته ورو پوه شوي ګران پکې نشته ده ان شاء الله خدای پاک به تاسو په دې باندې